السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. امید در رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت نه په امن کې وساته. الله جل شانه د زړه ارمانونه د دنیا او آخرت پوره کړه. محترمو، نن زه تاسو ته د جمعې مبارکې د ورځې یو خاص وظیفه تاسو ته وړاندې کوم چې ډیره بابرکته او ډیره فضیلت والا وظیفه ده، قرآني وظیفه ده. محترمو، دا وظیفه د تمام حاجاتو دپاره او د مشکلاتو حل کولو دپاره او چې د چا څومره ارمانونه او ارزوګانې او تمناګانې په زړه وي، د هغې دپاره ډېر مجربه او ډېره خاص وظیفه ده او ډېره ازمایلی شوې وظیفه ده. محترمو، وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې ده. د جمعې مبارکې د ورځ سره خاص وظیفه ده. محترمو، ترتیب د وظیفې دا دی او دا وظیفه ډیره لږه مختصر وظیفه ده. ترتیب یې دا دی چې کله د جمعې په ورځ د مازدیګر لمانځه نه وروستو تاسو فارغه شئ، نو د هغې نه پس به د قرآن شریف د اخري سپارې په اخري 10 سورتونو کې یو ورکوټې غونته کې سورت دی چې هغې سورت ته سورت قریش ویلی شي، یعنی سورة قریش لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا سورت مبارک دی. دا به تاسو د مازدیګر لمانځه نه وروستو 80 پیرې یعنی 70 مرتبه دا به ووایئ. د دې نه مخکې به اول به درود ابراهیمی بل درود هم ویلی شي، و درود ابراهیمی دا بهتر درود دی. دا به 11 ځله ووایئ، یعنی 11 مرتبه به دا ووایئ. بیا به 70 مرتبه یعنی 80 ځله به تاسو دا سورت قریش ووایئ. بیا به د هغې نفس یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا الله یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا دعا دا د الله جل شانه نمونه مبارکه دا به 11 ځله یا 21 ځله ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو بیا 11 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. د هغې نه پس به د خپلو تمامو حاجاتو دپاره دعاګانې وغواړئ. د مشکلاتو د حل کېدو دپاره به هم دعاګانې وغواړئ. د الله جل شانه نه به ډېر په منت او په زارۍ او د زړه په توجه سره به دعاګانې وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو حاجات هم پوره کړي، ستاسو مشکلات به هم حل کړي، او ستاسو څومره تمناګانې او ارزوګانې وي هغه به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره خامخا پوره کوي. نو محترمو، دا وظیفه پخپله هم وکړئ، دا عمل پخپله هم وکړئ، او د صدقه جاریې په نیت باندې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.